تاسو ته پته ده چې دا کوم ملګري سوشل میډیا استعمالوي دوی ته پته ده چې پرون مدینه منوره کې دا پاکستاني سیاستدانان عمرې ته تللي وو د هلته کې روضې مبارکې سره خلکو چغې والی دي چور چور یا چې هر څه ورته ویلي دي اور دا انتهایی ګټیا انتهایی بے تهذیبه انتهایی بېهودګي انتهایی بېغیرتي انتهایی دلتوب کاری کړی دی که پښتون دی که پنجابی دی که په نوم پاکستانی دی تو یا ولې قرآن کی صورت سورہ حجرات هغې کې الله پاک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم ای مؤمنانو تاسو د پیغمبر اور د الله نه مخکې مخکې کېږئ او دا خبرې ولې کړي د دې آیات شان نزول کې علماء لیکلي چې بنو تمیم قبیله راغله مسجد نبوي کې کېناستله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا طریقه و چې کله یو قافله راغله قوم قبیله راغله نو یو امیر به پکې مقرر کړ ټول به مسلمان شو به ځای به تشکیل کو چې تاسو ځئ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور کې ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما دواړو خپل کې فیصله وکړه چې د امیر بور کې موږ متعین کو نازل ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې دا قعقاع به امیر جوړ کو اور حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې نه اقرع بن حابس به امیر جوړ کو خپل کې اختلاف شو اختلاف کې د خبرې ډېرې زیاتې اوچتې شو نه الله رب العزت تو فرمایلو چې څومره پورې پیغمبر فیصله نه وي کړې تاسو خپل کې فیصله ما کوي یو د دې کارنامه نه کو بل یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي تاسو د پیغمبر आवाज نه اوچت आवाज کې خبرې ما کوي دا پندې مو کې باندې نازل شو چې کله د صحابه کرام خپل کې بحث وکړو اوازونه ډیر اوچت شو الله پاک ور باندې تنبیه وکړه چې تاسو به आवाज نه اوچتوي د پیغمبر د आवाज اور یو صحابي دغه ډیره تیز لهجه کې خبرې کولې چې کله د آیات نازل شو مسجد نبوي ته بنرته کور کې بس پکې نستو شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل تاسو کو چې هغه فلانکي صحابي نه راځي و یا رسول کله نه دا آیات نازل شوی دی هغه چې زما आवाज ډیر تیز کې دي چې د آیات د ما وجه نه نازل شوی بس خو ډیر شرمېږم زه مسجد نبوي ته نشم تللی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایي چې غار وغوړي چې کله رال ورته هو فی الجنه من اهل الجنه دا خو جنتی دی صحابه کرام فرمایي چې غدا بعد بدغه صحابي موږ دومره قدر کولو چې د الله پیغمبر د جنت ټیکټ ورکړی دی ذمہ داری ورکړي هغه به موږ ډیر زیات عزت کولو بیا اندغه صحابي په جنگ یمامه کې د مسلمه کذاب خلاف چې کله چګیدل بیا شهید شوی دی او چې کله میدان جنگ ته رالو کفن باندې خپل عود اتر ارسه لګولیو کفنی ځان سره راخسته وای ما ته پته ده چې نن به د جهاد کې زه شهید کېږم او بیا ملته شهید هم شو نو علماء لیکلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله دنیا کې موجود وو هغه وخت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د आवाज نه اوچت आवाज کول دا حرام وو اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه تشریف وړي نه روزه مبارکه سره اوچت आवाज کې خبرې کول دا اوس هم ناجایز دي لہذا علماء وایي چې کله الته درود او سلام تلاړ شي روزه مبارکه سره بدسي ودرې د لسونه بدسي کېدای ادب سره او بیا بوي الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله روزه مبارکه سره دا ویل جایز دي اندسه عام حالاتو کې دا ویل جایز نه دي ولی زموږه عقیده د اهل سنت والجماعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای من صلى علي نايا من صلى علي عند قبري فسمعته چې زما قبر سره څوک ماته سلام وی غزه وورم ومن صلى علي نايا فابلغته او چې کله لری نه درود یا فرشتي ماته رسي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو درود ووري نبی ادب سره ودرېږي او روایت کې راغلي الانبیاء احیاء فی قبورهم وهم يصلون انبیاء کرام علیهم الصلاه والسلام خپل قبرونو مبارکو کې ژوند دي هغه منځونه کوي نه چې ته کله الته کې سلام کوي نه ادب سره وکړي اورل د کتاب ادبی رخصتی ده چې څه پته نشته دوه بکواسات کړي دي څه صحیح کړي دي الله دې وکړي چې د سعودي حکومت دیو د داسې سزا وکړي چې د سرونه قلم کې چې آینده د پرسوک دا جرأت ونه کړي اختلاف د پاکستان کې د سیاسي اور الته د ټول پاکستان نه جمع وایستل ټول پاکستان بدنامي دی وکړه یاره دا دماغ دی که خر دماغ دی دلته کې څه شته ګوستي څه دي زه خلکو ته حیران پاتې او سیاسي اختلاف کې دې حتی لاړې چې روزي مبارک احترام تاسو سره نشته بکواسات فضول او بیا مخکې الله پاک څه فرمایي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تاسو د پیغمبر سره خبرې ما کې لکه خپل کې ملګری څومره اوچته لهجه کې خبرې کوي ولی ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون خطر دا ده چې تاسو د ټول اعمال تباہ او برباد شي اسلام نه خارج شي کافر شي مرتد شي او دا ته پته هم نه لګي دومره خطرناک خبره ده اور علماء دا لیکلي چې کم سره د روزي مبارک یا د خانقاه ګستخي وکي دا د ایمان نه خالی دی نه دیو چې نه لږ احتیاط کول پکار دي پته نشته موږ به د دنیا ته څه پیغام د اسلام ورکو و دا دوی کو چې پاکستان د اسلام قیله ده دا څنګه قیله ده ته داخلي دي چې د روزي مبارکه کې د روزي مبارکه ګستخي کوه د خانقاه ګستخي کوه سیاسي اختلاف ساتي به پاکستان حدودو کې دنه ساته پاکستان نه بار دغه اختلاف مړو د غنګ بلاوانه
دلته خو سیاسي اختلاف نه غول او ګډر جوړ شوي دي د دې وجه نه لږ سیاسي اختلافو کې خپل ځان ته حدود مقرر کړي. ما به درته نور کامنټس هم اورولي چې د خلکو د یو څو ورځو کې مخکې څومره بکواسات کړي دي چې کله حکومت ختم شو په ما سره ټایم شته نه وخت کې لته غا نشم بیانولی هغې باندې ما کلیپ ریکارډ کړی هغې کې ما یو هغه چې کم کامنټس دو کړي هغې نه ما سکرین شاټ وبستی بیا هغې باندې ما بحث کړی چې دې کامنټ سره دا کافر شوی دی دوباره د کلمه ووایي بیا د تجدید نکاح وکړي که چېرې ودي کړی وي دومره خطرناک کامنټ گو ختم نبوت گو علیاذ بالله ختم نبوت باندې حمله او دې لیکلي چې که چېرې نبوت ملیدی نه دې فلانکي ته به ملیدو د دومره لوی سړی دی هغه غریب ته د اودس طریقه نه زده د استنجا طریقه نه زده یو سړي د مونځ صحیح نه زده دې ته نبوت دا څه عقل دی د دې وجې نه داسې وي چې سیاسي اختلاف وجې نه خپل ایمان نه لاس وینځي یا به حکومت راځي یا نه راځي کم حکمران تا ته کور ته وړه غوړي چیني راوړي چې بس کور کې کېنه ما ته د ووټ راکړی تر څه نه بېغمه شه پاکستان حفاظت په الله پاک د قرآن اور د حدیث اور د مدارس اور د تبلیغ وجې نه به کوي دوی نشي کولی دا څه شیزونه دي په 2 روپو باندې خرڅېږي او دا قرآن کې الله پاک وعده کړي ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا قرآن ما نازل کړی دی زی حفاظت کوم علماء لیکلي چې کم ځای کې قرآن پاک ویل کېږي هغه ځای به هم الله پاک حفاظت کوي پاکستان کې صرف وفاق سره 23000 مدارس دي مدارس وجې نه به الله پاک پاکستان حفاظت کوي دا خلک نشي ساتلی نه موږ دونه دا توقع دي چې پاکستان به اوسئ الله پاک به د پاکستان حفاظت کوي انشاءالله د دې وجې نه سیاسي اختلافو کې خپل ځان لپاره حدود مقرر کړي ایمان نه اسلام نه لاس وینځي